بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما اما بعد. استاسو ته د سمدستي استخاري طریقه هایم. یو د استخاري مونځ خو داسې وي چې انسان د ماسخوتن مونځ وکي او هغه د هغې نه وروستو استخاره وکي او بیا هغه دپاره خوب د هغې دپاره لازم وي چې دا انسان به خوب کوي دته به استخارې پته علی لګي. خو دا سمدستي استخارې طریقه څنګه ده چې کله یو انسان ته یو کار رافیق شي او دی وایي چې دا کار عمدن کول غواړي سبا ته انتظار نشم کولی، نو د داسې قسمه خلکو دپاره او د داسې قسمه رونو بیګانو دپاره او خپلو مسلمانانو رونو ته یو ډیره ښکلې طریقه ښیم او یو مجرب عمل درته ښیم. وی به استخاره، دا نه چې بل عمل به وي، همهغه استخاره به وي، خو د سمدستي استخارې یو ډیره ښکلې طریقه درته ښیم او داسې طریقه درته ښیم چې ګوته په خوله به حیران پاتې شي. خو د ټولو نه اول یو گزارش کوم چې کم کسان زمونږ په دې چینل کې موږ سره ملګري نه وي، د ټولو نه اول د هغې زمونږ دا بټن د سبسکرایب دا بټن ووهئ او ورسره د خوا کې د ټلۍ نشان ووهئ. انشاءالله چې زمونږ څومره اسلامي ویډیوګانې راځي او څومره وظایف راځي د ټولو نه اول به تاسو ته درځي، بیا به نورو کسانو ته ځي. نو هر یو ملګری خدای دې وکړي چې ټول ملګري دا د ځان سره زمونږ دا چینل شریک کړي او نورو ملګرو ته هم طریقه وښایي. اوس په دغه څنګه کولی کله چې تا ته داسې یو کار راپېښ شي چېرې زه دا کار کول غواړم او د شرندام وکړه او د هغې نه بعد راشه قبلې ته مخکې قبلې ته مخامخ کښېنه او اول چې کوم دی سورت فاتحه د الحمدو نه راوالې تر د ولدوالین پورې او بیا سورت اخلاص قل هو الله احد، ورپسې درود ابراهیم چې کوم موږ په مانځه کې وایو درود ابراهیمي، دغه درود شریف او ورسره درېیمه کلمې ذکر. سورت فاتحه، سورت اخلاص، درود شریف او د درېیمه کلمه دا څلور واړه به یولس پیرې وي. څومره 11 مرتبې به دا څلور واړه به یولس پیرې ووي او د هغې نفس په پاسې وبدرېږي. 2 رکاته د استخارې نیت به وتړئ چې کله سورت فاتحه شروع کړي او په سورت فاتحه کې دې ځای له راورسي اهدنا الصراط المستقیم، نو همدې ځای کې به دا ټکي بار بار وي، دا 3 ټکي به بار بار وي اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. نو په دغه دوران کې به تا ته څنګه پته لګي؟ په دې دوران کې به ستا دا سینه دا به یا ښي طرف ته زور کوي یا به ګس طرف ته زور کوي. که چېرته ښي طرف ته زور کولو نو پیشه زما دا کار صحیح دی، د دې انجام به صحیح وي. او که چېرې ګس طرف ته زور کولو نو داسې ووایه چې زما دا کار صحیح نه دی، انجام به صحیح نه وي، د دغې کار نه ځان وساته. خو یو انسان به وایي چېرې دغې باندې به زه څنګه پوهېږم چې دا به ګس طرف ته زور کوي که ښي طرف ته به زور کوي؟ زما عزتمندو کله چې انسان دا طریقه اختیار کړي نو ده ته په خپله باندې پته ولګي دی به ځان کلک ودرولو غواړي خو دی به ودرېدی نشي.
یو طرف ته به د سینه هامها زور کوي. نو زما عزتمندو چې څومره کیدی شي هر یو ملګري په تجربو کې او انشاءالله هم مجربه طریقه ده او خوب چې کوم دی ازمایل شوې طریقه ده. موږ په خپله باندې په دې چینل کې دا ورکړه، الحمدلله موږ په خپله کړي دي او خو مجرب اعمال دي. هر یو سړی په خپل ځان مطمئن کول غواړي، بالکل اوکې.